دا ورځ تقریبا دا بعضو تاریخي اقوالو مطابق چې څنګه د حسنین ورځ ورته تاسو وایي یا د محرم ورته تقریبا بس وایي، دغه شان د بعضو تاریخي اقوالو مطابق دا چې دي د بعضې تاریخي اقوالو مطابق دا چې دی د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ یا دو محرم یا خوشا وغیرہ د بعضو اقوالو مطابق عمر رضی الله تعالی عنہ او نور څومره صحابه چې دی الله مونږ ته قرآن کې فرمایلی دي که تاسو ایمان راوړئ نو د صحابو په شان راوړئ، او الله چې قرآن کې دایي تذکره کوي نو په ښه اوصافو سره کوي، او کله چې خلک اعتراض کوي په صحابو باندې نو د هغوی د طرفه جواب د الله رب العزت په قرآن کې ورکوي. بیا صحابو کی بعضو صحابو ته فضیلت حاصلو مرتبه حاصله وا، لکه څنګه چې بعضو پیغمبرانو ته په بعضو باندې مرتبه حاصله، ټول صاحب مرتبه دي او بعضو له په بعضو فضیلت شته. دغه کې دویم خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، گندمی رنگ او لوړ مزیدار مضبوطه جوسه الله رب العزت ورکړی، او کله به چې میدان ته ووتو نو بغیر د فتح نه به واپس د هغه راتلل دا ناممکن، او چې کله یوه خبره به یې وکړله او هغه خبره به ټیک وه د اسلام نه وړاندې هم، او بیا خاص کر چې مسلمان شو کلمې وویله نو چرته هم د خپل قول نه هغه رستو شوی نه دی او په قول او فعل کې تضاد نه، او چې ایمان یې راوړی دی نو تقریبا 40 نمبر ایمان یې راوړی، او د ایمان واقعه مشهوره ده، تاسو بار اورېدئ د فضایل اعمال کې هم شته او داسې خلکو نه مو اورېدلې، هغه نه کومه اوږده. خو چې کله دار ارقم ته راغی چې کومه د مسلمانانو پټنځی او یا مدرسه وه د هغه ټیم د سیدنا ارقم رضی الله تعالی عنه کور